بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بدې باب کې منګه اول د قصر لغوي معنی اصطلاحي معنی، بیا د قصر حقيقي او قصر اضافي نه تعریفونه، بیا قصر الموصوف على الصفت څه او قصر صفت على الموصوف لا څه وي اول، او بیا قصر قلبي افرادي او قصر تعین د خبره تر وکړه د دې په دې من کې مثالونه او نور خبرې وکړلې. وس قصر چې دی کنه دا په کومو طریقو سره راځي، نو یې څه طریقې خو مخکې تېرې شوي دي چې په ضمیري فصل په ذریعه سره یا مسند چې دا معرفه راوړي یا مسند چې نه په دې کې لام جنسي داخل کې یا په کې لام استغراقي داخل کې، نو په دې باندې هم قصر راځي. او د دې نه علاوه نور هم یو څو طریقې دي دلته کې دا غینه سلور طریقې چې دا ذکر شوي دي چې د دې سلور طریقو سره قصر راځي. یو د عطف په ذریعه سره، یو د حرف نفي او د الا په ذریعه سره، یو د انما په ذریعه سره، او یو د تقدیم د ما حق او تاخير سره. ملاولین ذکر کوي چې د عطف په ذریعه سره هم کله کله تخصیص راځي. حروف عاطفه دا لستی واو فا ثم لا بل لكن وغیرہ، دلته کې تخصیص چې د کوم حروف عاطفه په ذریعه سره راځي هغه لا بل او لكن دي. لا بل او لكن د دې په ذریعه سره تخصیص راځي. نو چې ولل قصر طرق، او د قصر د لپاره ډېرې طریقې دي، یعنی په ډېرو طریقو باندې په کلام عربي کې د قصر راتلی شي. والمذکور ها هنا اربعه، ودلګي په دې قصر په باب کې با د قصر سلور طریقې ذکر کولې کېږي. وغيرها قد سبق ذکره، او د دې نه علاوه د نور چې دي راځي ذکر مخکې ډیر شوی دی، لکه د ضمیر فصل په ذریعه سره قصر راځي، نو ضمیر فصل باس مخکې ډیر شوی دی. د مسند چې کله معرفه ذکر کړي نو په دې سره قصر راځي، نو هغه مخکې ډیر شوی دی. یا مسند لې په دې باندې لام جنسي داخل شو نو مخکې ډیر شوی دی. فالاربعه المذکوره ها هنا، پس هغه ضرور چې کوم ذکر کولېږي نه عادل لګي هغه داري. منها العطف، یو دلیل عطف ته، او عام عطف نو بلکې هغه عطف چې په لا بل او د لکن په ذریعه سره، د لا بل او د لکن په ذریعه سره ناغه قصر. كقولك في قصره، وذلك الى قصره کې لا هي ضمیر دی کنه دا لکه ګوره د مذکر دی، نو په هر دې کې چې دا راشي قصره او قصرها، نو چې قصره راشي نو قصر الموصوف على صفت المراد، او چې قصرها راشي نو قصر صفت على الموصوف راشي. د په هر دې کې راغلي ذکر کړه لري، او چې کوم ځای کې نه کړه دا خبره دا وځي کې ساتي چې موصوف دا مذکر دی او صفت دا دغه مؤنث ده. نو قصره هي ضمیر چې راځي دا به مذکر دا موصوف ته، او چې ها ضمیر دا به صفت ته راځي. خالي نو العطف كقولك في قصره، لکه ستاره قول في قصره په قصر موصوف على الصفات کې، قصر موصوف على صفت نه پیژنم، موصوف را بندول په یو صفت باندې چې موصوف لپاره د یو صفت ثابت دی بلو، لکه ته افرادا زید شاعر لا کاتب، زید شاعر دی کاتب نه نه، نو ځل کې ګوره زید شاعر لا کاتب، دا لاج به حرف نفي ده، دا لا به سره حرف حذف ده، لا به څه شي ده حرف عطف ده. زید شاعر لا کاتب، چې زید شاعر دی کاتب، دا قصر افراد ده. قصر افراد څه ته وایي؟ چې مخاطب پدې کې تدریس نه وي اده پای کې یو سره خاص کې یو سره لکه لا پدې کې دا چې دا زید شاعر هم دی او کاتب هم دی، نو ته زید شاعر لا کاتب، زید شاعر دی کاتب، او ما زید کاتبا بل شاعر، دا زید شاعر لا کاتب د دې کې دا مثبت لپاره مثال چې اولنۍ جمله پکې مثبت وا، او ما زید کاتبا بل شاعر بلکې او دا مثال پکې د سره دا پکې د منفي لپاره مثال دی. ما زید کاتبا بل شاعر څه مطلب دی چې زید کاتب نه بلکې سره، نو دلته کې د بل بذری سره د بل حرف عطف ته د دې بذری سره قصر پیدا شوی دی.
مثل بمثالين ويد فمثال ذكر کړل الاولهما اولنی الوصف المثبت فيه معطوف عليه فريق دا معطوف عليه دا وصف مثبت ده والمنفي معطوف او منفي جنا دا معطوف پر منفي ده والثاني بالعكس او بدفهم کې دا اولنی جمله معطوف عليه منفي ده او معطوف جنا پکې مثبت ده وقلبنا او د قلبن د باره مثال زید قائم بل لا قاعد قلبن نه پیژنم کنه قصر قلبي نه پیژنم چې متکلم بدین کې یو خبره او دی و چې دانه نه بلکې د دې په ځای باندې نو زید قائم لا قاعد دا مثال دا قصر قلبي چې زید ولاړ دی ناسو دا هغه چاته وای چې چا په ځای کې دی چې دا زید هم قیام او قائم دی دا دغه زید قائم دی قائد نه مطلب چا په ځای کې دی چې ناسته کولاړ دی او ما زید قائم بل قائد هغه په شو بنه معنی وځل لګیږي دا خبره کوي کنه فین قل دا سره اعتراض کوي اعتراض دا کوي و چې کله مخکې خدا خبره تا کړی دا چې په قصر قلبي کې تنافي الوصفين چې دا پکې شرط کنه تنافي الوصفين پکې شرط کنه موږ وې چې قصر افرادي په پرون سبق موږ دا ویلو چې قصر افرادي نو په قصر افرادي کې عدم تنافي الوصفين یعنی د دوه وصفونو په منځ کې منافات بنوي او چې قصر افراد دغه قلبي وي نو په دې کې پکې تنافي الوصفين پکې ضروري ده نو چې دلته کې تاسو وي چې زید شاعر دا زید قائم چې زید قائم دوی نو د دې دا خبره ثابته شو چې زید ولاړ له نو دا زید ولاړ له نو دا نور چې څومره صفات اندر زید نه منفي شول کنه د زید نه منفي شول کنه نو لا قاعد ویل د پکې څه ضرورت دی قصد او بغیر سر ضرورت شته نه ځکه چې په قصر قلبي کو قاسم د تنافل وصفین بګي چې یو دی ثابت کو نور د خپل باندې منفي کړل هغه پوه شو به باندې نو دې ذکر کول د پکې څه ضرورت په طریقې د حسر څه ذکر کوم نو وایو دلته کې مقصود زمونږه د متکلم مخاطب ته دغه پرې خطا باندې تنبیه ورکول دي دغه پرې خطا باندې څور کول دي چې دی وی زید قائم لا قائد منغوي دا بدن کې دی چې زید ناشته دا بدن کې دی چې سره زید ناشته اته د زید قائم لا قائد لا قائد ته مطلب زید ولاړ نه ناشته لري څنګه چې تاسو بدن کې دا چې زید ناشته نو زید ناسو نه نه لکه پوه شو بلی باندې نه اگر چې په زید قائمون سره دا دنه دا قعود منفي کېدو خو د متکلم په خطا باندې بیا تنبیه نه وشي د مخاطب په تنبیه په خطا باندې تنبیه نه وشي نو موږ چې د دویم ذکر کړل نه ځکه ذکر کړل چې د مخاطب چې په دې کومه خبره کې غلطي کړې چې ورته حاسب شي لکه پوه شوي فإن قلت وای په اعتراض کې کچرته وای اذا تحقق تنافي الوصفين في قصر القلب كانت متحقق في تنافي الوصفين في قصر القلب واثبات احدهما يكون مشعرا بانتفاء الغير نبدو کې د یو د پاره د ثابت الله خبر ورکوم کې په انتفاع د غیر سره فما فائده نفي الغير نو څه فائده د نفي د غیر او اثبات المذكور او ثابت الله مذکور په طریقې د عصر سره لکه پوه شوي جواب قلت زبم په جواب کې الفائده في التنبيه على رد الخطا چې دلته تنبيه دا و فائدہ پدې کې دا ده چې په مخاطب ته په خطا باندې تنبیه وشي اذا المخاطب اعتقد العكس ځکه مخاطب اعتقاد کړی دی دلیل عکس فإن قولنا بشكل دا قول زيد قائم وإن دل على نفي القعود اگر چې دا دلالت کوي په نفي د قعود باندې لكنه خارج عن الدلاله على ان المخاطب اعتقد انه قائد لیکن دا دې دلالت نه خالي چې دا مخاطب د اعتقاد لري چې قائد دی لکه پوښوي وذا قصره ویلو کنه دا ټول قصر الموصوف على صفت مثال نو وذا وفي قصرها چې دا قصر صفت الموصوف قصر صفت الموصوف غوښنه پیژنم صفت راګرول په یو موصوف باندې او قصر صفت افرادا وقلبا افراد دلته دا قصر افرادي او قصر قلبي لپاره مثالونه ذکر کیږي د قصر داعي لپاره نه ذکر کیږي دا خبرون سبق ویل شو چې کم مثالونه د قصر قلبي او د قصر افرادي له نو هغه د قصر داعي لپاره هم مثالونه جوړېدل شي نو جدای پکې ذکر کړي بیا حسب لك زيد شاعر لا عمرو د مخاطب په ځای کې دا چې شاعر عمر هم دی او زید هم دی او بکر هم دی پوه شئ نو دا ورته چې زید شاعر لا عمرو زید شاعر دی عمرو دا د مثبت لپاره مثال دی
او ما عمرو شاعرا بل زید چې عمر شاعر نه بلکې څوک شاعر دی ويجوز ما شاعر عمرو بل زید ویل ثم چې ما شاعر عمرو وای په ما عمرو شاعر ما شاعر عمرو کې څه فرق دی په ما عمرو شاعر کې ما مشابه به لیسا عمرو شاعرا عمرو دا اسم دی او شاعر نه خبر د ما مشابه به لیسا دی او کچرته دا خبر درې ما په اسم په ما باندې را مخامخ کې را مخ کې او دسوي ما شاعر عمرو نو بیا په ما شاعر عمرو به ما شاعرا عمرو نشي ویلې ما شاعر عمرو ولی زګه ما مشابه به لیس جنه نو دا عامل ضعیف ده کله چې دې معمولات په ترتیب کې وي عمل پکې کوي او که معمولات دا خبره په اسم باندې مقدم شي نو بیا دا عمل نشي کولای پوهیږئ به دې معنی نو ما عمرو شاعرا نو ما مشابه به لیس ده عمرو اسم ده ما او شاعرا خبر ده ما بل زید ويجوز ما شاعر عمرو بل زید ويدې څه ویل شي چې ما شاعر عمرو بل زید څه ویل شي بتقديم الخبر لكنه يجب حينئذ رفع الاسمين لیکن په دغه وخت بیا جایز دي چې دواړو اسمونو تبع رفع ورکړي لکه ما مشابه به لیس بیا عمل نه کوي بلکې شاعر عمرو دا با دغه د وجنه دغه چې شاعر با قسم ثاني د مبتدا او عامل بولا فاعل لبطلان العمل زکه چې دا د باطل عمل ولما لم يكن في قصر الموخا وذوي کنه چې په دې کې دي مثالونه جدا ذکر کړل د قصر افرادی د پاره دي په قصر الموصوف علی صفت کې په قصر الموصوف علی صفت کې د قصر افرادی د پاره دي جدا مثال ذکر کو زید شاعر لا کاتب او د قلبی د پاره دي جدا مثال ذکر کو زید قائم لا قاعد او د لګ په قصر صفت علی الموصوف کې دی یو مثال ذکر کو زید شاعر لا عمرو او کچته افرادی ته ضرورت دي افرادی کې قبول کا اگر قلبی ته ضرورت دي په قلبی کې قبول کا هغه پوه شو به معنی لکه زید شاعر لا عمرو دا باغ وکوم لشي چې د مخاطب په ذهن کې دی چې دا زید عمر بکر ټول شاعران دي نو تا وی زید شاعر لا عمرو دا څه مثال شو دا قصر افرادی لپاره مثال شو ادا باغ وکوم لشي چې یو انسان مخاطب په ذهن کې دا چې شاعر زید هم دی او عمر هم دی شاعر زید هم دی او عمر یا نه یا شاعر عمر دی زید نه شاعر عمر دی زید نو تو ورته وی چې زید شاعر لا عمرو دا څه مثال شو دا قصر قلبی نو دل لګي یو مثال څنګه ذکر کو چې دا ځوان د بار برابر دي شو اول لګي ځوان نه شو برابر دی لګي جدا ذکر کړل ولما لم يكن في القصر المصروف او هر کله چې نو په قصر الموصوف على صفت کې مثال الافراد مثال د افراد صالحا للقلب چې هغه دسي مثال چې زدا قصر افرادی لپاره دسي مثال واغلمه چې هغه قصر قلبي صلاحیت لري نو دا پکې نه ولې لاشتراط عدم التنافي في الافراد ځکه چې الله کې د دې افراد په منځ کې تنافي شرط نه وتحقق التنافي في القلب او په قلبي کې تحقق التنافي شرط کنه على زعمه د مصنف زعم باندې نو اورد للقلب مثالا نو د قلب لپاره یو مثال لوړو يتنافي في الوصفان چې په دې کې منفي رضوان نه کړل بخلاف قصر صفته په خلاف د قصر صفت نه ان مثالا واحدا يسلو لهما د دې یو مثال د دوانو صلاحیت لرو د افراد او د قلبي دلته یې ځکه یو راوړو ولما كان كل ما يسلو مثالا لهما او هر چې مثال وي د دوانو نو يسلو مثالا لقصر العين اصلاحيت لري چې مثال جوړ شي د قصر العين لم يتعرض لذكره دا ذکر ته پکې تعارض نه کو وهغه في سائر الطرق او دا رنګ به ټول کې دا خبره وي چې لکه د قصر افرادي او د قصر قلبي مثال به ذکر کوي او قصر العين مثال باندې ذکر کوي چې جات باندې ده ومنها النفي والاستثناء دویم نمبر د قصر طریقه هغه نفي او استثناء ده چې اول یو څه په نفي سره ذکر کوي او بیا ورسره هغه په الا سره ذکر کوي نو مخکې تاسو دا ویلي چې مستثنا څه دا وایي چې د مستثنا منونه مخکې کوم حکم ثابت وي هغه د مستثنا وروسته هغه ثابت نه وي نو ومنها النفي والاستثناء كقولك في قصره في قصري زنه پیجنم کنه اوسه فقصر الموصوف على ده افرادا لپاره مثال ما زید الا شاعر چې نه زید مگر سره شاعر دی یعنی زید نه مگر شاعر دی نو څه مطلب چې لکه کاتب نه دی او منجومی نه دی وقلبا او د قلبا لپاره مثال ما زید الا قائم زید نه مگر سره ولال دی یعنی ناسو
وفي قصر او قصر صفات الموصوف کی افرادا او قلبا باندې بارے مثال ما شاعر الا زید شاعر نه مگر څوک دی زید نو قصر قلبی لپاره اخلي نو هغه په دین کې بدای چې عامر دی ته چې عامر نه بلکې څوک دی زید دی او کا د افرادی لپاره اخلي نو ته چې شاعر زیدون دی عامرون دی بکرون دی نو ته وینا ما شاعر الا زید والكل يسلب مثال للتعيين او دا ټول مثالایت لري چې د تعین لپاره مثال جوړ شي والتفاوت انما هو بحسب اعتقاد المخاطب وتفاوت بری کې په اعتبار د اعتقاد د مخاطب سره راځي او مخاطب کې سیب یو اخلي یا دوه په برابر اخلي چې دوه په کم دی کې برابر اخلي یو په کې د خاص کوي دا قصد تعین دی ومنها انما دریم نمبر با ادات القصر کې دریم نمبر هغه انما دا ختمي ګنو خلکو ټکو ته وایو ها بس نه وجه بیا سلام